یو ملګري سوال وکړو چې زه خپل بچی یا بچی دا یو رشتہ دار ته ورکوی شو که نه شو ورکوی. و عزتمنې په دغه سوال چې دوام سوال دغه ده چې دومه مسله دا دو پشه چې دا بچی یا بچی چې سیک تربیت او پرورش یو کی آیا د دغه بچی نسبت زون سره لګوي شي، یعنی د یې په حقیقت شي پلور جوړېدای شي او کنه شي جوړېدای. نو دا دوه مسلې دي. پهلا مسله دا ده چې که یو بچی یا بچی ته چاته ورکوي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ بولا بیٹھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیو د زید ابن محمد ویل، لیکن چې کله د الله حکم روغی چې تو سے خپل پلراوي تا نسبت کئیے د بچیوں نے، یعنی د سما کئیے چې تو سے کې د بچی تربیت کئی تو سے ایک طرف ته نسبت کئیے. نو الله رسول په برشه بیا صحابه کرام زید ابن محمد حضرت زید تنویل بلکہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ورته ویل. نو عزت منه یو مسله دا دو چې آیا د بچی یا بچی دا سیک چاته ورکوي شي او کنه شي ورکوي. نو کچره صرف تربیت حد رسای، نو تربیت حد رسا یو بچی یا بچی چې د چانوي ته ورکوي شي ورکوي شي چې د یې تربیت او پرورش کوي او په یک باندې خرچ کوي، یک باندې تعلیم او تربیت یې د کوي، لیکن دا بچی په حقیقت شه د دغ سړی ځای نشي جوړېدای. دوا صورتونه کېدای شي. یې صورت یې دا ده چې د بچی چې د چا د چاته ورک او تربیت یې پرورش یې وکړو، د بچی لوی شو ایسته لوی ولی نه بعد قتل وشي کچره د دغه چې دا حقیقت شه مېرو پلور نه دی دغه بچی د بلوغت نه بعد دغه سره و د سره رشتاوي چې دی دوړې سره د دغه بچی نکاح نشي کېدای به د دغه بچی نه د دې پردا نشته. او کچره په داسې رشته شه په حقیقت شه لګي چې دا بچی سره د دې نکاح صورت جوړېدای شي، یعنی د اقربا محرمه نوی، مطلب دا چې د دنه پردا وی به په دغه صورت شه د دوړې د پورا حکم دادا چې دی د بچی نه پردا کوي، وجه په حقیقت شه دا بچای حقیقي بچای نشي جوړېدای. دوامه مسله دا دو دا پهله مسله افلا چې تربیت حضرت خو جایز ده، خو چې کله د پرده احکام وروشي کچره په حقیقت شه رشتہ دار نوی او په شریعت شه ادینه پردا کړي به پردا کوي، ویل چې حقیقت شه بچای هونه ددای او کچره دمر قریبی رشتہ داری بیا یعنی یہ بچای دا آیو سړی چاته ور کی یو طرف نه تریروي او بل طرف نه تروي اس طرح سره او تریر سره دغه پردا نشتا. نو دغه له سره به ددنا پرده په صورت شنی پردا بلې غولی نه بعد یا دایتری کوي شي دغه بچی د دینه پردا نشتا. او که پردای سړی ور کی به پردا ځنه کوي، ویل چې په حقیقت شه دای بچای نه ده. دوامه د عزت منه چې آیا د چا چې بچای چاته ور کړه ده تربیت ته پورا دا پلور دای دته په کرړې شي یا په شناختی کارت شي یا په فرم شي دای خپل ځون طرف ته منسوبوي شي کنا هغه پلور چې کی په حقیقت شه ده ایک طرف ته دای نسبت کوي. نو دا مسله دا دو چې دا بچی نسبت و ایک حقیقی پلور تکیږي د څه کې چې پرورش کوي د سره په شناختی کارت شي پرېره کاغذ شي یا پنیره فرمیشه دای خپل ځون طرف ته د بچی نسبت نشي کوي. و دا بچای چې د پته ای چې د مو پلور هغه ده د بچای د چا چې تربیت او پرورش کړه ده د طرف ته نسبت نشي کوي چې د وی د مو پلور ده. ویل چې حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا چې نسبت وکړو الی غیر ابیه د خپل پلور نه علاوه بل چتا او هو يعلم انه غیر ابیه او د ته دا پته چې دا د مو پلور نه ده، نو الله رسول فرمایي چې فالجنت علیه حرام د سړي باندې جنت الله رب عزت حرام کړه ده. و حضرت علی رضی الله عنه یو بل صحابي وی چې ممبر باندې دا خبره اوریدا چې ویل چې سیک چې د خپل پلور نه علاوه بل چا ته نسبت کوي او د ته دا پته چې دا د مو پلور نه ده، نو د سړي باندې الله رب عزت لعنت وی
والملائکه او د فرشته لعنت ته په والناس اجمعین او د ټول خلق لعنت ته په واخر شو فرمیل چې د دغ سړي الله رب العزت نه ملی عبادت و نه نرد بدنی عبادت الله قبلی یا نه فرض عبادت الله د قبلی و نه نفل الله رب العزت قبلی. نو عزت منه که یو معاشش مشتو صدا خبر عامه شوی دو خو کچری یو بچی تربیت کوي حدرسا آخو جواز لري و حدرسا کچری تو حقیقی رشتہ دار وي محرمات شي او کچری محرمات شي نه بدا تربیت حدرسا خو تو بلغت رسا تو ته جواز لري خو یې نه بعد د بچی تو نه پردا کړي او په کاغذ صورت شه دا بچی تخپل بچی نشي لیکي دا بچی د تو حقیقی بچی نشي جوړې دی او کچره جوړوي دا وعید مې درته پیش کو دا وعید د هر چا د پر دا کا بچی وي او کا بچی وي او د سره دا عزت منه چې نن مشتو سي د دخشي پروا نه کوي او دا آس په دخشي باندې مشتو سي لګیای او دا بچی کچره تو په کاغذ کروي شه د خپل میراث ته پورا دا بچی تو دای لیک چې دا د مو د میراث مالک جوړ شي نو دا شای جایز نه ده. ها یې صورت یدا کې دی شي کچره تخپل میراث بچای خو ته هغه خپل پلورتا اې د نسبت وکې خپل ځون طرف ته نسبت نه کوي چې تو پرورش کړه ده ایک طرف ته نسبت وکې او ته د خپل جائیداد تحفه شویر کوي یا وصیت ورته وکې بیا وصیت په درې مې حصے نفذ دی شي خو په دا مسله ځون پیګه چې دا ته په کاغذ شه د دغ بچی ځون ته نسبت نشي کوي دا شیدو دا حرام د عزت منه دا د شریعت مسله دو. الله رب عزت مشتوستا عمل کول توفیق نصیب کی والله د پدې بندې مشتوستا عمل دس عمل چې د خلق پروا مشتوس نه کوي مشتوس هر د شریعت ته ګوري الله